سنو 90 سیکنډز کې د نن ورځې مهم خبرونو سره زیمه همیرا مهرش. فیلډ مارشل عاصم منیر ویلي دی چې پاکستان خطه کې امن غواړي چې څوک هم د قومي سلامتي خلاف ورزي وکړي نو ورته به سخت او فیصله کن جواب ورکول شي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویلي دی چې افغانستان سره به جنگبندي تر هغه پورې جاري وي څو پورې چې افغانستان له طرفه خلاف ورزي نه کیږي. وزیر اعظم شهباز شریف ډیجیټل معیشت لا وده ورکولو لپاره د IT پروګرام انسپایر انیشیټیو پرانسته کړې ده. پاکستان میډیکل اینڈ ډینټل کونسل صدر ډاکټر رضوان تاج ویلي دی چې 14 میډیکل او ډینټل کالجونو ته د طالب علمانو نه زیات فیسونه اخیستو له وجې شوکاز نوټیسز جاری کړي شوي دي. پیښور کې د غلا پیښې دوران د افغانستان نه راتلونکي د قیمتي کاڼو ډک گاډي لوټ کړي شوی دی. پولیسو د پیښې تحقیقات شروع کړي دي. مالکند کې د ډینګي ماشي کیسونه زیات شوي دي. حالیه ریپورت تر مخه 110 ډینګي کیسونه مخې ته راغلي دي. پیښور په شمول ټول خیبر پختونخوا کې د خوراک سکاک سیزونو نرخونو کې زیاتې راغلي دي چې له وجې ولس سختو سره مخ دي. دا تر دې دمه مهم خبرونه نورو خبرونو او معلوماتو لپاره سنو پختونخوا سره اوسئ.